کله چې مونږ تاسې د یوه بیمار سړي عیادت ته ورځو د هغه پوښتنې ته ورځو بیا په هغه وخت کې ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه د مسنون دعاګانو اهتمام نه کوي حالانکه دا بالکل نامناسبه خبره ده او د کومې دعا چې تعلیم په سنت کې موجود وي هغه مسنون دعا ده مسنون دعا الله تعالی خوښوي هم او مسنون دعا الله تعالی قبلوي هم او په دې دعا کې په دې سنت کې چې کوم شی الله تعالی هغه هم قبلوي نو کله چې مونږ د چا پوښتنې ته ورځو چا سره ملاویږو او څه کوو بلکې په ورځ کې یا په شپه کې په ټوله زندگی کې چې مونږ کوم کار کوو هغه د سنت مطابق کوو او بیا هغه دعاګانې چې هغه د هغې تعلیم په سنت کې موجود ده د هغو ډېر زیات اهتمام کوئ دا یوه دعا ده چې کله هم تاسې د چا پوښتنې ته ورځئ د چا بیمار پرسی کوئ د هغه حال احوال پوښتنه کوئ بیا تاسې دا دعا کوئ ام المؤمنین ام عایشه رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیه الصلاة والسلام دغه روایت بیانوي وایي کله هم چې نبی علیه الصلاة والسلام د چا عیادت ته ورته د چا تیمارداري کوله یا به څوک یو بیمار سړی به نبی علیه الصلاة والسلام خواته راوړ بیا به نبی علیه الصلاة والسلام په دې دعا سره د هغه تیمارداري کوله دعا دغه ده اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نو دا مسنون دعا ده چې کله هم د چا تیمارداري کوي بیا دا دعا تاسې خامخا وایي او دې دعا ډېرې زیات فواید هم دي الله تعالی په داسې وخت کې د هر انسان دعا د خامخا قبلوي چې کله دا تیره خبره هم یوه ذکر شوله چې کله یو انسان بیمار سړی عیادت ته ورځي یا د یوه جنازې ته ورځي یا په یو وخت کې د هغه وخت دی نه ضایع کوي بلکې هغه هم ډېر قیمتي وخت الله تعالی په داسې وخت کې د هر انسان دعا دا قبلوي